بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد خاجنو رؤیت باری تعالی زمنګ بنز باندې ممکن ده او په دنیا کې ممتنع شرعي ده او دغه تلنه معتزله او خوارج او مرجئه هغه انکار کوي چې سره مې په دنیا اخرت کې نه مې په دنیا کې نه مې نو برون سبق کې منګه دلیل سمعي داغي تلن دا ویلو یعنی دلیل نقلی او دلیل سمعي پای باندې من خبرات راکړو او د اعتراضونو جوابونه وینو نن سبق کې دی واجبتون بالنقل چې دا رؤیت د باری تعالی دا واجب دی په نقل سره او په دې باندې دغه عمر راغلي دي دلایل نقلیه راغلي دي په قران مجید کې الله تعالی فرمایي په قران سره او په حدیث کې او په اجماع کې چې رؤیت د باری تعالی په آخرت کې ممکن دی لکه الله تعالی فرمایي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة چې دا مخونه به په دا ورځ باندې تر او تازه وي خوشحاله وي الى ربها ناظره خپل رب طرف ته با ګوري با و اذا ناظرون فاصله کې چې کله الى راشي ازل غریز ده ناظره الى ربها خدا سجع د وجه نه چې نه د خکړه ده چې وزن برابر شي ندی وجنه د فواصل د رعایت ساتل د وجنه دا ناظره چې نه دی ور سکړه ده الى ربها مخ کړه ده ازل غریز ده ناظره الى ربها نو کله چې د نظر ينظر فاصله کې الى راشي نو معنی ته رؤیت وي نو الی رب انا زرا مطلب دا دی چې دا با خپل رب طرف ته کتون کی وي خپل رب طرف ته با کتون کی زمانه چې ما سبق شروع کو بیا را پسې مر راځي دنه کم کسان چې دا نه مني کنه کم کسان چې نه مني دا رؤیت د باری تعالی ناغه وای چې دا الی نه الی دا حرف نه لري موږ په معنی الی حرف جر دی او الی رب ناظر مطلب دا چې خپل رب طرف ته ګوري کم کسان چې رؤیت د باری تعالی نه منکر دي ناو چې الی حرف جر نه حرف نه بلکې اله اسم ده اله سره اسم ده او دا په اصل کې اله او اله ولګي نعمتونو ده او ناظرتون په معنا ده منتظرتون ده نو معنی دا ده چې وجوه یومئذ ناظره بعد مغونه ولا قیامت په معنی تر تعذبي الى ربها ناظره او د خپل رب د نعمتونو انتظار کوونکې به چې کوم کسان نه مني ورو ده او دا وي همغه دا خبره چې نه دا غلطه ده ځکه د سیاق د آیات نه جنن دا غلطه خبره خلاف خبره ده ځکه چې ادلګه الله تعالی خپل نعمتونه وای او دلګه ناظرتون چې ته په معنا د منتظرتون باندې واخلې چې خپل رب د نعمتونو انتظار کوي نو دلګه سیاق د نعمتونو ده او الانتظار اشد من الموت انتظار دې دا خو د مرګ هم ډېر سخت دی وایي به باندې نو دا سیاق د خلاف ته د معنا غستل دویم قرآن د حدیث دوم دا ثابت دي د حدیثونه او بل قرآن مجید بلایت کلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون چې دا کسان با دا کافران به د قیامت په باندې د خپل رب د دیدار نه با په پردو کې پټکل شي نه دوی خپل رب دي او مؤمنان چې دا به اني ځکه که مؤمنان هم دي او دغه هم دي نو بیا غو فرق پاتې نشو بلایت للذین احسنوا الحسنى وزياده الله تعالی فرمایي للذین احسنوا ذلك سون پر چې نیکی کړی دا الحسنى جنتون وی وزياده او زیادت به د زیادت نه مراد سره په احادیثو کې راغلي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زیادت نه مراد دیدار د الله تعالی نه الله تعالی موږ ټول تر نصیب کړي او په سنت هم دا ثابت دي لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي انکم سترون ربکم کما ترون القمر ليله البدر لکه څنګه چې تاسو د سوال لسمې شپې پس پونګمې چې نن دا نه دغه شان دي جننه تاسو به الله تعالی نه نو خلکو وی چې لکه دا خو موږ ته تکلیف نه چې موږ دا ټول خلک په جو باندې الله یې نه دا به تکلیف نه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې تاسو د سپوږمۍ ته کله ګورئ نو دا سپوږمۍ ته تاسو ته تکلیفي هر سره د خپل کور نه ني نو دغه شان دی الله تعالی به د سلی درګي کې څنګه وي نه غي باندې بل اجماع په دې باندې مناقضه ده چې لکه رؤیت د باری تعالی په آخرت کې جنن راغلي او کم آیاتونه چې دي په دې مبارک د تخصیص دا محمول دي په ظاهر باندې دا زه پوره به مخکې واجبه بالنقل رؤیت د باری تعالی او ثابت او واجب ده ثابت بالنقل بنقل سره عن الانبیاء د انبیاءونه وقد ورد الدليل السمعي او راغله دلیل سمعي ان دلیل نقلی بايجاب رؤيه المؤمنين چې مؤمنان دا رؤیت د الله تعالی پر واجب ده په دار الاخره پسګه په اخرت کې اما الكتاب د قران مجید نه دلیل یو دلیل لري کړه لاندې په نور باندې کې لګل دي
فقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة چې دا مقونه وبدغه تر تازه خوشحاله به او خپل رب طرف ته به کتون کې وینو اله حرف ته او ناظرة معنا کتون کې او کوم کسان چې لري نو او چې اله دا اسم د نعمتونه دي او ناظرة په معنا منتظره ده او دوا آیاتونه نور پر حاشیه کې لیکلي انه مع ربهم يومئذ لمحجوبون او بل للذين احسنوا الحسنى وزياده واما السنه هر چې سنت یعنی د احادیثونه وقوله عليه الصلاه والسلام انكم سترون ربكم بشکدا سبحانه خپل رب لرا كما ترون القمر ليله البدر لکه څنګه چې د سپوږمۍ د سوال سمې سپیس سپوږمۍ هو مشهور رواه 21 من اکابر الصحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین او دا خبر مشهور ده د 21 صحابه کرامو نه جننده روایت نقل کړل شوی ده لہذا معمول ده واما الاجماع هر اجماع یعنی اجماع فهو ان الامه كانوا مجمعين امت چرنده اجماع کړی دا على وقوع الرؤيه في الاخره چې په اخرت کې به رؤیت چرنده به واقع وي وان الايات الوارده او هغه آیاتونه چې وارد دي في ذلك د دې رؤیت په باره کې محموله على ظواهرها دا محمول په ظاهر دی باندې ثم ظهرت مقاله المخالفين وشاعت شبههم وتاويلاتهم بیا ظاهر شوی دی خبر د مخالفینو او ډیر شوی دی شبهه او تاویلات دي چې دا غینا واقوى شبه من العقليات او د دوه هغه په شبهه کې مضبوطه شبهه یو د عقلیاتو نه د اوسه سمعیات نه دي د عقلیاتو نه دا چې دی وای چې د رؤیت لپاره یو څو خبرې ضروری دي یو دا خبره ضروری ده چې دا کم څه چې د مرئی یعنی کم څه چې لیدون کوي د دې لپاره jihad پکار دی مکان پکار دی څه پکار دی مکان پکار دی jihad پکار دی بل دا چې د کم څه چې کتل کېږي هغه د رائي د لیدون کې مخې ته پکار دی بل دا چې د ځوانو په میت کې مسافت پکار دی چې نه خو به د دوه نډې زیات نږدې وي چې لګيږي نه لکه زمونږ د سترګې موږ د نږدې له موږ یې نو پوزه موږ د نږدې له موږ یې نو نه او نه بدون لري چې لیدل کېږي دا واښوي نو د لیدو لپاره دا خبره ضروري دي چې مرئبه په مکان کې به وي په jihad کې به وي د رائي مخې ته به وي او په داسې مزال نه ډېر زیات لري وي نه ډېر زیات نږدې وي او بل دا چې لکه د باصره نه چې کوم شواګانې د سترګو نه وځي نه هغه پرې دا باندې لګي پرې مرئي باندې بلګي او دا ټول خبره الله تعالی په حق کې محال دي لکه مطلب یې الله پاک د پر jihad نشته مخکې مونږ ته ویلي او الله پاک د پر مسافت نشته او لری لری نه الله تعالی هو نحن اقرب الیه من حبل الورید نو دا ټول څه نه چونګه په الله تعالی کې نشته نو رؤیت الله تعالی دا کوی ناممکن دي لکه پوه شو به باندې نم ورته وایو دا سيزونه چیرې د رائي مخې ته کېدل او د مرئی په مکان کې کېدل په jihad کې کېدل دا ټول د شروط عادیه دي دا سری عادیه شروط لازمه نه دي اند لیدو لپاره دا لازم شرطونه نه دي چې قص دا خبره جو خامقال لکېږي با ځکه ډیر کړه دا ټول څه نه موجود بیا انسان لیدل نشي کولای په سړی باندې پیریان نه چې پیریان او دې کله یو وی یو کله بل وی خلک ولاګه په دمانه پیریان دي عامل په راشي په دمانه پیریان دي زه ما ته خو نه کوي ما ته کوي پیریان نه کوي ها نو ګورال لګي غشیز موجود دی خو ما ته نه کوي نو کوم څه موجود پر دا ضروري کو نه ویګه به باندې رؤیت دا خدای الله تعالی د خلق نتیجه ده چې بس الله تعالی وړي بس لیدل وکي ویګه به باندې یا لکه پښو دا نو د شپې چرند پټ پته کو تور تیار کې منګ کینی ا منګ د شپې خوراک چرند دی ني وې ومنګ د شپې لیدل کول شو ادا منګ کم به رواني تا حشرات به رواني ها نو دا اوس دغه نه دا اوس خبره نه شو هاوی وګوره او اقوا شبهه ما د دوه د شبهه عقلیاتنا مضبوط دلیل سره د شبهه سره ان رؤيه مشروطه چې رؤیت مشروط ده په دې شرطونو سره بكون المرئي چې دا کوم څه لیدل کېږي دا په یو مکان کې او پس کې به په jihad کې به او مقابله من الرأي او بل رأي مخې ته به رأي معنا لیدون کې مخې ته به او ثبوت مسافه بينهما د دوانو په منځ کې مسافت سوي ثابت وي بحيث لا يكون في غايه القرب چې نه ډیر زیات نږدې وي ولا في غايه البعد او نه ډیر زیات لري وي او اتصال الشعاع من الباصره بالمرئي او بل دا چې د باصره د سترګو د قتل نه د دې چې کوم شواګانی لري کېږي نه پر مرئي باندې غورځولېږي رسي برتا وكل ذلك محال في حق الله تعالى او دا ټول چې نه داسري محال دی الله په حق والجواب جواب منو هذه الاشتراط دا ټول شرطونه دي نه منما
ویلی اشاره بقوله او دې اشاره د خپل قول سره چې فیورا دا الله تعالی بیا هم لیدل کېږي لا فی مکان دا نه په یو مکان کې دی ولا علی جهه من مقابله او نه په یو جهت کې مقابل نشته او اتصال شوانه او شواګان ورته نه راځي او ثبوت مسافه بین الرأي وبین الله تعالی یا چې ثابت شي مسافت د رأي او د مرئی په منځ کې پوه شوي او بل دا خبره ده دا خدای چې سره ایمانم نو چې لکه دا خو خلق د الله تعالی دا خلق د رؤیت د الله تعالی د خلق نتیجه ده او دا کم شرطونه چې تا وي دا شروط لازمه نه دي بلکې شروط عادیه دي مطلب دا چې دا لکه عادتا لکه لیدل په دې باندې کیږي او دا لازم نه دي ځکه کله دا ټول شرطونه موجودي بیا هم لیدل نه کیږي تاسو دا خبره وکړه کنه اوسم او دویم دا کدا خبره زه اومنه مو مزه دا ټول خبرې چې کنه دا حاضر د پاره دي کم چې لکه زموږ مخې تخکاری او الله تعالی دا غائب دی نو دا الله او دا ټول سيزونه د مخلوق ته الله تعالی خالق دی نو خالق په مخلوق باندې څنګه قياس مال فارق دی نو دا وقياس الغائب الذين دویم دا کوي دا جواب تسلیبي او دا مخکې جواب انکاری دی وقياس الغائب على الشاهد فاسد او قياس د غائب په شاهد باندې دا فاسد دی لکه پوه شئ وس بعضی کسانو به دا جواب کړی دی وی لکه ګوره څنګه چې الله پاک مونږ دي کنه څنګه چې الله پاک مونږ دي او د الله پاک د پاره جهاد نشته دی دغه نشته دی دغه شان دی منګ الله پاک وای دا خبره غلطه ده ځکه غلطه ده چې لکه زمنګ هغه لیدو کې خبره ده کم چې د حاسب بصر بذری سره کیږي او الله تعالی چې داخله کړي دا د حاسب بصر بذری سره ویلي الګه پويږي وای وقد يستدل او بعضی کسانو به استدلال کړي نه دي معتزله د اشکال د فکر لري په دې معنی على عدم الاشتراط برؤيه الله تعالی ایانا چې لکه څنګه چې دا شذونه د الله تعالی د رؤیت لپاره شرط دي دا څنګه موږ د پاره نه دي شته او فيه نظر او په دې کې وایي چې دا نظر دی دا خبر رسینه ده ولي لان الكلام في الرؤيه بحسب البصر دا موږ دا خبرې دي دا په حسب بصر کې دی او دا په دې کې دي فإن قيل وذكر دا خبره ده کنه اعتراض دار چې کته کنه چې بس الله تعالی دغه جایز رؤیت او دا لیدل چې دا جایز دي او دغه چې حواس دا هم برابر دي ټول شرطونه موجود دي نو بیا وبکر چې موږ لیدل وای کنه او یا دا چې لکه ډیر سوزونه دي چې هغه دغه دي ډیر غټ غټ غرونه دي او موږ نینو هغه نه دا خبره صفه الله پوه شو بنه نه موږ ورته وایو چې دا خبره صحیح نه ده ځکه مخکې له موږ دا خبره وکړه چې لکه دا رؤیت د الله تعالی د خلق نتیجه ده او دا ضرور نه چې کوم څه موجود دی جو خامخا به ته اینه واشو به معنی لکه ډیر څه نه دي چې موجود دی ته نه لکه دا مخکې مونږ ویل فإن قيل كتو ویل شي لو كان جائز الرؤيه کچل دا جائز الرؤيه وی الله تعالی والحاسه سليمه حواس برابر وي وسائر شرائط او ټول شرایط موجود وي لا وجب ان يرى نو بیا واجب دا وجه سوي لیدل شي په دنیا کې هر یو کس او حال دا چې هر یو کس اینه نو والا وکدس نوی لا جاز جائز ان يكون بحضرتنا چې وی زمونږ مخه د جبال شائقه دا شغرون لا نراه چې مونږ و انه صفصطه او دا و ممنوع دي دا خبره نه بدیهی البطلان دي صفصطه مطلب څه دی بدیهی البطلان دي مطلب دا چې لکه دې دغه نه دي الګه پوه شو به معنی قلنا امرته ممنوع دا خبره ممنوع ده ولي فإن الرؤية عندنا بخلق الله تعالى ذكر رؤية منغه بنل باندې الله تعالی د خلق نتیجه ولا يجب عند اجتماع شرائط او دا ضرور نه چې د دې لپاره شرایط نه دا موجود دي الګه پوه شوي ومن السمعيات او د دې دوی چې باري تعالی د انکار کړي نو دا هغه یو دلیل خو نقلی دغه وشو دا عقلی دلیل او یو دلیل نقلی هغه چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار چې دا الله تعالی خو هر څوک نه خدا خلق دا الله تعالی نشي لیدل او دلته طریقه استدلال دا چې لا تدركه الابصار وابصار جمع ده او پر جمع باندې کوم الف لام داخل شوی دی نو الف لام استغراقی دی الف لام سره استغراقی دی نو معنی دا ده چې لا تدركه بصر من الابصار چې اس یو سترګ جلنده نشي لیدل الګه په دې باندې پوه شئ تاسو په دې باندې پوه شئ ها دغه سوې معتزله چې دلیل نقلی چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې لا تدركوا الابصار او طریقه د استدلال ته څنګه نه چې ابصار دا جمع ده او په دې جمع باندې چې کوم الف لام داخل شي هغه الف لام سوي استغراقي وي او الف لام استغراقي مطلب دا دی چې لکه ایس یو سترګه د سترګو راغلي دي نشي نو موږ ورته وایو کنه چې لکه درې څلور جوابونه کړی دي نمبر 1 جواب دار چې لکه دا خبره به حل وي کنه چې لکه کله دا غي عهد خارجي پکې موجود نه وي
او دلته د دینه په قرینه دا موجوده ده چې دلته الله تعالی د دینه سکسان چې دا وباسلی دي نو ده چې مؤمنان به یې نه کنه چې مؤمنان به یې نه دلته دا استغراق د پاره نه لکه پوه شوي وې دا بار د استغراق لپاره چې کله خارج کې سکسان وتل نه وي او دلته سکسان الله پاک وباسلی دي قوله لا تدرك الابصار والجواب نمبر 1 جواب داره بعد تسلیم کون الابصار للاستغراق ورته چې ومنل شي چې دا ابصار چې د سره باره استغراق د پاره الګه پوه شوي الګه قرینه موجوده ده په دې باندې چې په دې کې مؤمنان چې دنه مؤمنان به لیدي شي کافران نسبت شي دي کافران نشي دي ها دویم نمبر یو ګره و افادتي عموم السلب الى سلب العموم عموم سلب او سلب عموم تاسو پروس کال مختصر معنی ویل دا او دا غینه مخکې کال یو دروس البلاغه ویل دا کنه ماشاءالله نو بیا په دې خبره باندې خپويږي یو عموم سلب ده او یو سلب عموم ده عموم سلب ویلېږي ګوره اسانه خبره ده مضاف مضاف الیه پیژنې کنه په عربی کې د ستړي چې مضاف مخکې او مضاف الیه ورسته په پښتو اردو کې لاول مضاف الیه ترجمه کیږي بیا څه ترجمه کیږي د مضاف کیږي وسره شي عموم السلب ویلېږي د سلب عموم ته څه ته سلب ویلېږي نفي والده څه ته ویلېږي نفي والده او سلب عموم ویلېږي د عموم سلب ته څه مطلب ده ورې عموم سلب ویلېږي سلبي کلی ته څه ته وایي سلبي کلی ته یعنی د هر فرد افرادنا حکم د حکم منفي شوی ده لکه څنګه چې بقا قضیه سالبه کلیه کی وي قضیه سالبه کلیه چې پای کې د هر فرد نه چې نه داسي لکه ته ليس الانسان بحجر دا انسان چې دا حجر نو هر فرد انسان نه چې نه هغه حجر كل انسان ليس بحجر دا قضیه سالبه کلیه چې هر انسان دا حجر نه دی نو ګوره دلته کې دې ته ویل کې عموم سلب عموم سلب مطلب دا دی چې د هر فرد نه حکم چې دا منفي شوی پوه شو باندې او سلب عموم لیکيږي چې د موجود افرادنا حکم منفي شوی خو د کل او د باز په خیال نه ساتل شوی چې د کول نه او کله باز نه لکه څنګه چې په قضیه مهمله کې لکه ته الانسان لم يرى انسان نه یا الانسان لم يرى انسان نه لګي وځانه چې یو انسان نه لګي شل نه لګي ډیر نه لګي پوه شو نو اوس ګورئ وې دلته کې لا تدرك الابصار دا چې نه دا د عموم سلب فائدہ نه ورګي بلکې د څه فائدہ وګي د سلب هم مطلب دا دی چې لا تدرك الابصار چې نشي لیدلې هغه به نظرونه به نشي لیدل سترګې به نشي لیدل اوس دای پکې نه ویلي چې ټول به نشي لیدل او کباز نشي ویل نشي ویل نو موږ وایو چې مؤمنان به لیدل او کافران به خدا مطلب نه دی چې لا تدرك الابصار چې هیڅ سترګه د سترګو نه الله پاک ادراک نشي کولای نشي لیدل لکه پوه شو به باندې نو ایدل لګي و افادته او فائدہ دی عموم السلب عموم السلب ده لا سلب العموم سلب عموم نه وقول الادراك او بل دا دریم نمبر جواب دار چیرې کدا خبر دی اومن لشیزا ها چې لاول کومه دا مونږ چې ادراک چرندا رؤیت ویل کېږي مطلقاً بلکې رؤیت چې کنه دا ویل کېږي ادراک ویل کېږي علی وجه الاحاطه سو علی وجه الاحاطه مطلب دا دی چې هر جز انسان چې دا الله پاک ویني او منګه خبره ست په دای کې کو پرویت کې کو احاطه منګه ودل شو کوله نو زمنګ مطلب دا دی چې مؤمنان دا په قیامت کې الله تعالی به اني خدا الله تعالی احاطه نشي کوله احاطه مطلب دا دی چې د دې ټول اجزا ویني لکه دا پنسل د ما مخې ته نو دا پنسل تاسو اني کنه خو د دې تا طرف چې کوم تاسو مخې ته دی دا تاسو اني خدا دې خو تاسو نشي لیدل نو احاطه دا مطلب دی چې دا ټول راګیر کې د سیدا ټول ویني نو الله تعالی دې څه ټول نشي لیدل دا مطلب دا دی چې ادراک مطلب دا نه چهره سترګې لیدې نشي بلکې ادراک مطلب دا دی چې دا سو احاطه نشي کوله او دا کوم وایو کنه پوه شو باندې څلورم دا دی چې لا تدرك الابصار مطلب دا دی چې لکه هر مؤمن په هر وخت کې په هر حال کې الله پاک نشي لیدل بلکې په بعض اوقات او په بعض احوال کې بیني لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د جمعې پر ورځ باندې بیني لکه پوه شوي ها
وګوره ورسه دا څلور جوابونه کوي و افاده دي عموم سبب لا اصل بالعموم وقول الادراك دریم نمبر جواب چې کېدل ادراک هو الرؤيه مطلقا لا رؤيه على وجه الاحاطه بجوانب المرئي چې نه دا رؤیت مراد په طریقې د احاطه باندې چې په ټول د مرئي د ټول جوانب ولیدل شي انه لا دلاله فيه على عموم او دا څلورم نمبر جواب انه لا دلاله فيه چې په دې آیت کې دلالت نشته په عموم د اوقات او د احوال باندې لکه پوه شو به باندې لکه پوه شوي وقد يستدل بالايه وبعض کسانو د دې نه جواب دا ورکړی دی کنه چې په دې آیت کې جواز رؤیت شته په لا تدرک الابصار ځکه الله تعالی دا خپل مذهب بیانوي خپل صفاتونه بیانوي د مخ آیتونه سری بديع السماوات والارض ان يكون له ولد ولم تكن له شيء وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار نو الله تعالی خپل مذهب بیانوي کنه الله تعالی سم بیانوي په مذهب بیانوي نو یک چرته الله تعالی دا رؤیت ممکن نه وي او بیا هم الله پاک چې نه دا لا تدرك الابصار نو مذهب نه کړه هم مذهب الګيږي چې رؤیت د بار تعالی ممکن دی او بیا هم د کافرانو نه دا بدقيږي مذهب د کافرانو مناشوي او د الله مسلمان لپاره ثابت شوی نو ممکن نه ځکه الله تعالی په مذهب کې دا بیان کړی دی کنه که ممکن نه الله پاک په مذهب بیان کامل نه وقد يستدل بالايه نو دا وای کله کله استدلال کیږي نو دا کمزور نه ځکه کله کله استدلال کیږي په آیت سره علی جواز رؤیت په جواز رؤیت باندې اذ لو امتنعت کچردا ممتنع وي یعنی رؤیت د باری تعالی ممکن وي نو لما حصل التمدح بنفيها نو نبوا حاصل شوی مدح په نفي د دې سره كالمعدوم لا يمدح بعدم رؤيته لکه څنګه چې یو څه معدوم دی نو کته چې معدوم نه لیدل کېږي نو خو سمد نه مدح دا چې یو څه ممکن دی واغه ته دا نه نفي وکي نو رؤیت د بار تعالی ممکن دی خو مدح دا چې لکه الله پاک د ذات ته چالي دل کېږي نه ادراک نه کېږي احاطه نه کولای کېږي لامتناع هدو امتناع وانما التمدح بالغ في ان يمكن رؤيته چې ممکن وي رؤیت د الله ولا يرى واغه لیدل کېږي نه للتمنع د وجه تمنع د من کېدونه وتعذر او د وجه د معذور کېدونه بحجاب الكبرياء چې الله تعالی د لویغه حجاب دی پکې وان جعلنا الادراك عباره عن الرؤيه على وجه الاحاطه بالجوانب والحدود وای کچته منګه د ادراک نه مطلب چې دی کنه دا د رؤیت والو چې هغه په ټول احاطې نه ادراک کولې نو دا خو بیا ظاهر ده پدې کې چې مطلب لکه د دینونو مطلب زمونږ دا چې ته د هر طرف نه ویني د هر طرف نه الله تعالی نه لیدي کې مخلوق نشي لیدلغه وان جعلنا الادراك کچته وګرځو موږ د ادراک عبارت عن الرؤيه عن رؤية على وجه الإحاطة بطريقة الإحاطة بالجوانب والحدود الجوانب والحدود فدلالة الآية نو بیا د آیت دلالت على جواز الرؤية وجائز کېدو د رب التحققها بلکې د آیت په تحقق باندې اثر ډیر زیات ظاهر دی ځکه لأن المعنى ځکه معنی بیا دی انه مع كونه مرئيا سره د دې چې الله تعالی لیدون کړي خو احاطه ادراک او لا يدرك الابصار ادراک نه کېږي د بستر کو سره لتعاليه عن التناهي ځکه چې الله تعالی پاک دی نه مرګ اتصاف بالحدود والجوانب او د الله تعالی په حدود او په جوانب سره متصف کېدونه ومنها او د دې دلیل سمعي نه یعنی کوم کا دغه نه چاوي انکار کوي داګه نه یو دلیل موږ دغه وې او دویم هغه آیتونه دي په کوم آیتونو کې چې د رؤیت نه د الله تعالی دغه من راغل ده لکه دې کسانو وې قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فاخذتكم الصاعقه نو یې رؤیت الله تعالی ممکن وې نو الله تعالی به دوی په تندر باندې نیول وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا نو الله تعالی ورته سوې لقد استكبروا في انفسهم واتوا کبه نو بدو باندې چې دا سرکش ورته ویل شي وي او استکبار دغه ورته ویل شي وي چې دوی لکه دا دغه کړه ده د الله تعالی د لیدو دغه کړی دا خو شوي او یا دې فقالوا ارنا الله جهرة الله پاک دې موږ ته بڑا کړه غلې باندې وي نو دا رؤیت بار تعالی که ممکن وي نو دوی ته الله پاک دومره شدت سره دغه نه کو پوښتنه به باندې نو موږ ورته چې دا خبره چې دا الله پاک چې دوی بدی بیان کړی دا نو د دوی د سرکشه او د انکار د وجې نه دا کړی دا او کدا خبره محال وي او ناروا وي نو الله تعالی به موسی علیه السلام منع کړو کنه لکه څنګه چې موسی علیه السلام قوم ولګیدو او موسی علیه السلام قوم چې د سخی عبادت کوو ناغه اجعل لنا الها كما لهم الها زموږ د بار دې چې خدای وګرځو چې دوی د بار سړي نو الله تعالی ول څه جواب ورکو انکم قوم
تجهلون چې تاسو غو نه پوه خلک الله پاک منه کړل نو که رؤیت د باری تعالی ممکن وي دا ممکن وي او دا خراب خبره وي نو الله تعالی نه چې کله موسی علیه السلام ورته چې ربي ارینی انظر الیک نو الله تعالی په دغه ټیم کې منه کړو کنه په دې خبره باندې پوه شئ نو دا خلک چې منع کړي نه دا دی ونه جزیره او د عینات د وجنه ومنها دلیل ان الايات الوارده هغه آیاتونه چې ورد شوي په سوال رؤیت په هغه سوال لیدو کې مقرونه چې مقرون دي یو ځای بالاستعظام په ځان لوی غنل سره استکبار لوی غنل والجواب دلیل ان ذلك دا لتعنتهم د وجه سرکشي دینه او عینات ضد د وجنه په طلب یا په طلب دي لا الامتناع هذا دلیل ممتنع کېدو د وجنه نو کله ممتنع کېدو د وجنه وې لمنعه موسی ذلك منع کړه الله تعالی موسی السلام د دینه کما فعل حين سالو لکه څنګه چې الله تعالی د ذکر کړو کله چې خلکو ته پوښتنه وکړه الله نه سوال وکړو ايجعل لهم الها چې دوی د پاره د خدای وګرځي نو قال الله تعالی ورته فرمایل چې انکم قوم تجهلون چې تاسو وهذا مشعر بامكان الرؤيه في الدنيا او اذا خبرداري ورکي چې رؤيه د بار په دنیا کې سره ممکن ده ولهذا اختلف الصحابه د دې وجه صحابه کرام اختلاف کړی دي في ان النبي صلى الله عليه وسلم هل راى ربه في ليله المعراج ام لا چې الله تعالی د په معراج کې لیدل لري کنده الله پیغمبر سلام نو کله چې حضرت ابو ذر غفاری فرمای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغې نو ته پوښتنه چې تاسو الله تعالی ولدو نو نور اني رآه وز دا اني چې رګنه دا د څه مل نور اني اراه چې بهشکه زماره الله یو نور د عمل دل لري هغه بهشکه عمل دل یا بعض صاحب کرام چې اني نه ان نه نور ان راه چې دا خو الله تعالی خو یو نور دی ما بسنګ غلدو نه په رؤیت د بار تعالی کې د صاحب کرام په زمانه کې اختلاف دی ول اختلاف فی الوقوع دلیل امکان او اختلاف په وقوع کې چې دا پکې اختلاف پکې راغلی لري نو دا دلیل لري امکان چې رؤیت د بار تعالی ممکن دی د کوم صاحب کرام اختلاف کړی کنه او دا ټول خبره زمونږ په یخه باندې دي په خوب کې یو سړی نه وامر رؤيه في المنام او په خوب کې لیدل فقد حكيت عن كثير من السلف ان نقل کړل شوی د ډیرو سلفونه ولا خفاء في انها نوع مشاهده او خفاء چې بریږي چې دا یو قسم مشاهده ده يكون بالقلب دون العين چې دا په قلب سره په سره نه پوه شوي او دغه چې نه امام ابن سیرین رحمت الله علیه او چې کم کس الله تعالی په خوب کول نو جنت ته چیندا بزي او امام احمد ابن حنبل تنان مې پیر سو پیر الله پاک چیندا دل لري په خوب کې دا پوښتنه وکړو چې لکه کم کار دې دا ډېر زیات وره ده نو ورته چې الله تعالی قران مجید وایا دا ډېر زیات وره عبادت ده دا ورته په دای په خوب کوړه الله تعالی فرمایلو زي